ګرانو کتونکو دا کوم ځای ته چې موږ راغلو دې ته وایي HDU یعنی د ICU یو بل سیسټم دی چې دلته کې هسپتال خو ته تاسو ته مو وي چې زړه کې ځای وي که نه نو ارسي نو په یو کمره دننه دا بیډونه دي یو دوه دې ته چې دا درې څلور پنځه سته دې ته ایمرجنسي حالاتو کې چې کوم دی یعنی ایمرجنسي مریض هغه ته چې کوم دی هغه اکسیجن لګول هغه ته ټول سیسټم بل د هیڅ سیسټم یخوالي پیپونه د تاسو وینې دا خو میل دی او موږ د پی میل چې کوم دی هغه خو موږ وکړه او انچارج ډاکټر صاحب سره هم خبره اترې کوو. السلام علیکم څنګه جی خیر خپل پیژنګلو را سره بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام ډاکټر نور خالق دی هیډ اپ پلمونالوجي یونټ اینڈ انچارج HDU. صحیح ډاکټر صاحب دغه پوښتنه به کوم هسپتال خو وړو کې دی خو دا کومه شعبه چې دا کومه چې تاسو انچارج د دې کار څه دی د دې مریض ته څومره پیدا ده د علاقې ته څومره پیدا ښه داسې دی زموږ واټ چې کوم دلته ګورنمنټ طرف نه افیشلی اناونسمنټ شوی د چیسټ یونټ نو تقریبا د دې کېږي 2 ایئرس پوره کېږي نو په دې 2 ایئرس کې تقریبا موږ په دې کې 1200 پیشنټ په دې کې ایډمیټ شوي دي موږ سره هاسپټل کې نو د دې چې کوم مارټیلیټي موږ سره 1% دی یو دی کدوا تقریبا پیشنټ موږ ریفر کړی دي او مارټیلیټي تقریبا 1% دی نو مونږ کوشش دا کوو چې هر قسم فیسیلیټي مونږ پیشنټ ته اویلیبل وي انډورس او چې څومره انویسټیګیشن دی مونږ کوشش دا کوو چې هسپتال کې شي خو ځینې انویسټیګیشن داسې چې دلته نه کېږي فار ایگزامپل سی ټي سکین دی یا HRCT چیسټ دی نو هغه مونږ بیا بل هسپتال ته ولېږو نور مونږ کوشش میکزیمم کوشش دا دی چې مونږ مریض دلته سیټیسفاید کو دلته ټریټمنټ ورته وشي او بل د دې دا چې زنده مثال دا دی که تاسو پیشنټ اډمیټ دي نن اډمیټ شوی دي مخکې اډمیټ شوی دي که تاسو کتل غواړئ دې سره انټرویو کولی شي مونږ کوشش دا کوو چې مریض دلته سیټیسفاید شي او ټول فیسیلیټي اویلیبل وي په دې کې مونږ د MS صاحب چې کوم دی د دې ډېر زیات کوآپریشن مونږ سره کړی دی او ډېر اوس بل مونږ شاته یو بل وارډ دی وړو کې باندې وارډ دی مونږ کوشش کوو چونکې مونږ سره فیسیلیټي کمه دی بیډز کم دي او پیشنټ فلو ډېره زیاته دی اوس بیا مو سم شروع کېږي د چیسټ والا په دې کې دومره مریضان راځي اوس هم مونږ په نمبر باندې پیشنټ اډمیټ کړي مونږ سره بیډ نشته خو بیا هم مونږ کوشش دا کوو چې مریضان مونږ سټیبل کو پیشنټ مونږ سره اډمیټ شي چې کوم ایمرجنسي اډمیټ کو او کوم نه راځي اته ټایم ورکو بیا ټایم باندې راوړو د ICU کې دی نشي او لکه تاسو وایي چې د ICU کار کوي نو ICU داسې چې ICU د پر اکسیجن ضرورت دی نو اکسیجن د پر مونږ سره دلته چې کوم مینی سلندر دلته لګېدلې دي مینی مونږ ته وی ټانک دی د پر هغه ټانک ضرورت دی او اکسیجن دلته فیسیلیټي شته نو په دې وجه سره ICU په دې کې سیټ اپ ډېر زیات مشکل دی. صحیح مریض سره خبرې کولی شو داسې ګرانو کتونکو دا ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې 2 کاله یاد کړل نو دا 2 کاله چې یاد کړل دغه MS صاحب په هسپتال کې 2 کاله شو لکه دا ډېره لویه یو شعبه ده که نه دا چې کوم ذکر کېږي دې ته موږ رالو دا چې کوم دی باقاعده نرسانې دي کوم ټول ځای کې داسې یو مریض سره خبرې اترې کوو اوس اډمیټ شوي دي پکې ځنې لاندې ټیسټونو ته تللي دي او ځنې اوس داخل شول پکې نو مونږ کوشش دا کوو چې دا 5 بیډ دی نو په دې کې مونږ ایکسټرا کسان نه اچو ولې دا چې کوم دا مونږ بیډز دي دا الکټریکل بیډز دي نو الکټریکل بیډ دا یو چې پکې 2 کسان مونږ نشو اچولی ای سایډ ته چې کوم دی میل طرف ته دی نو میل طرف ته مونږ کوشش کوو چې 2 کسان واچو که ډېره ایمرجنسي شوله دې کې اوس لکه سټاف چې کوم دی که نه د سره د مریضانو خو زیات دی سټاف د سره دا ډاکټرز دي دا ټول انټرنشپ والا ډاکټران دي دا فارن ګریجویټ چې کوم دی هغه دلته راځي دلته چې کوم تر میډیکل کالجونه ولدي هغه چوچاري هغه ډاکټران دلته راځي باقاعده پرمیشن والی نو دا پیشنټ اټینډ کوي دي. صحیح ښه ګرانو کتونکو پی میل دي جون کې نو خبرې ورسره نه کوو کمې مریضان چې دغه ځای کې دي خو زه دلته کې د ډاکټرانو صفت کوم دا زه د حکومتونو صفت نشم کولی چې یاره حکومت دا وکړل دا د ډاکټر په دغه باندې دا موږ ډاکټر روم دی دا ډاکټر روم دی دا جی ګوره تاسو دا تاسو وینئ چې دلته کې دلته کې ځان له ځای دغه کړی 2 بیډز دي خو مریض هم پکې اچوي موږ دلته واچو بیا دلته صحیح ده کتونکو یو مریض سره کوشش کوو خبرې کوو چاچا په خیره دعاګویو درله چې الله پاک دله صحت درکړي د کوم ځای چاچا نوتیا سیټي هسپتال ته ولې راغلی بابا والله بس بیمار وي دا هسپتال دی خوښ کله که مخکې علاج چې وخوا شیرپو هسپتال ته مخکې خو ما تر ډېر مخکې شیرپو کې علاج کوی خدای شته خو بس دا دلته خوشحاله مطمئنې مطمئن خو دا دې غویل څه سرکاري نو بیا په دې کې مطلب دوایانې څه بازار نه رول غواړي څه نور څه
تاسو ډاکټر صاحب دی د دلته چې کوم موږ سره پیشنټ اډمیټ کیږي د ټول تقریبا په صحت کارت باندې دي ما خیال چې د اوس اډمیټ شوی دی دا په صحت کارت باندې اډمیټ وي نو موږ ټول میډیسن د صحت کارت نه ورکوو خو د صحت کارت ولا داسې پروسیجر دی چې څکر دلته موږ اډمیټ شي پیشنټ اډمیټ شي نو ډاکومنټیشن کیږي نو موږ میډیسن او تاولي کو نو تقریبا 2 بجې نه بعد 3 بجې پورې به ته میډیسن راځي خاص صحت کارت ولا مریض څنګه انویسټیګیټ کوي لکه د صحت کارت چې کوم دی اکثره بس مریض ته د شادي اپریشن ضرورت نه وي خو بیا هم ته ډاکټران ډیر لکه دا پیشنټ موږ سره دلته چې کوم اډمیټ د استما سی او پی ډي اکیوټ اٹیک سره اډمیټ شوی دی نو په دې کې موږ خپل چې ایمرجنسي علاج نه دی ولې صحت کارت ولا مقصد دا دی چې ته هیڅ نشي ورکول د هسپتال طرفه نه هر سبا صحت کارت نه ته ملایويږي نو صحت کارت ولا چې کله موږ الته ډاکومنټیشن وکړو دته ورولې کو نو تقریبا 2-3 بجې پورې د خپل میډیسن راشي دا غي نه مخکې دی په خپل پیسو استعمال نه خپل میډیسن نشته بده کې د خپل یو میډیسن راوړي دا کې دای شي چې دا پیشنټ په صحت کارت اوس دا د اډمیټ شوم سره اوس د صحت کارت 2 بجې نه بعد نه وي الته لاندې ډاکومنټیشن کیږي نو 2 بجې نه بعد نه کیږي نو چې نه کیږي په دې دوران کې کېدای شي یو نه میډیسن دای راوړي چې څو پرې دای صحت کارت ته واوړي یا نه بعد به میډیسن به صحت کارت نه ملایوي اوس مطمئن شوي ها اوس خوشاله صحیح ده یو بل مریض را سره دی د غوس انجکشن څو ورځ وخت شروع نه نن سهار مطمئن دي ډاکټران تاسو کوي اوکې نرسان راځي دا کوم ځای سلوزو پایان سلوزو پایان الله پاک د روح کا الله پاک د صحت درکا باقاعده ګرانو کتون کا تاسو وینئ چې دا فایل دی او ډاکټر صاحب راځي سټاف غون ولاړ دی او موږ اچانک دې ځای ته رالو او د دوی نم دغه تاسو پوښتنه وکړل نو یقینا چې کله دا دغه وی دا میل دی ښه میل ایچ ډي یو او هغه فیمیلو نو زوبه مخکې هم کتونکو په پیښور سیټ هسپتال کې موجود یم الله پاک ته مؤمن مسلمان د ډایلاسس درن نو ساتي دا څه د ګردې واشي د چې کلم انسان راشي نو د انسان جون ډیر زیات د کړم سره مخ شي او دا پاپته کې 2 پیری می 3 پیری می 4 پیری می روزانه می د خرچه بدون نه خو گاډي کې مریض راوستل دی په کې سملې دا سه ناراضي خو بهرحال په سیټ هسپتال کې دننه چې ما د دې دا ګورجی دا مختلف بیډونه دي چونکه ایریا کم ده خو ډاکټر صاحب چې کم دی ایم اس صاحب دا په خپل کوششونو باندې په خپل ځخوا خبره کوم کنه لکه دی کې هغه وزیر لم تللی دی نو ورته یو ویژن خودلې چیرې جی د علاقه کې دونه ضرورت دی نو چې کم بیډ ته ځینو په ټولو بیډونو باندې مریضان هغه پراته دي او د هغې چې کم دی نو سیسټم روان دی دا تاسو وینئ چې دا د وروره په خیر څنګه د کوم ځای پیښور جی څه نوم دی نواب جی څومره وخت نه په دې مرض کې اخته نه 2017 نه 2017 نه علاج نه مطمئن دلته بالکل کله کله راځي ته دلته دلته پیرو زیارت څونه خرچه دی لګي دلته بس دلته اوس خرچه کم لګي مخکې کډني سینټر ته تلم ښه هلته به 1200 کاري لګېده او بل دلته 200 سل یو خوا نه رشکې کې ورکم سل بله خوا نږدې و درته نږدې دا نږدې شوه او بچي دي څو دي بچي مې و روزګار دله کوي نه د روزګار نه واړه دي بس یو ته مې 15 جنکۍ دي دوه ماشوم هلکان ښه 15 جنکۍ دي د 17 نه په دې رنځ کې اخته نمبر دې څه دی د موبایل 0321 90 87 153 ګرانو کتونکو د دوه بچي دي 15 جنکۍ دي او 2 هلکان دي د 2017 نه نور هسپتالونو ته چې به ته نو 1200 روپۍ کرایه به راتله دلته کې چې راځي صرف دغه 200 ذکر یې کوم خرچه دې څه وي 200 کوي نو هسپتال کې ورته نور ټول سهولیت دغه ایمرجنسي مریض دپاره چې کوم دی نو دا ځای دغه شوی روره خیر دی څه څو خبرې سره کوم کولی شي الله پاک ته روح کا چې دعاګانو اپیل درلو کو او الله دې روح کا د کوم ځای څومره وخت نه دی رنځ کې اخته یاره د 2 کاله 3 کاله څو بچي دي بچو خو ماشاءالله 15 بچي دي زامن او کار روزګار دی کار روزګار هم بس بیکار دی نشته موبایل نمبر دې څه دی موبایل نمبر هو الله ما ته نه ستا سره څوک شته دلته از زه مشه ښه هلکه د زوی کوم یو دی راشه دې خوا ته ستا سورونه خویندې مونږ 15 وروڼه 15 خویندې هسپتال نه خوشحاله ولې کار روزګار هم شته شته ته څه کار کوې بلستان نمبر دې څه دی موبایل 0316 96 32 145 صحیح ده ګرانو کتونکو لس بچي دي د دې مشر
خو ایمرجنسي حالاتو کې ایمرجنسي وارډ دی کې پروت دی خو بیا چې د دې واشرومونه وګورې لکه دلته صفایه ته وګوره دا زه د ایم اس صاحب ډېره مننه کوم چې په خپل څلېرویشت کاله صحافت کې مې په ړومبني ځل داسې ځینو ته اسپتال کې لاړم خو پریکټیکلي درته ښیم چې لکه مونږ اسپتالونو کې داسې واشرومونه نه لیدلې دا ښه دا راته دغه که مونږ په اسپتالونو کې چې کوم دی نو داسې واشرومونه نه لیدلې چې دومره صفایه سره دا ګوره دا د ولاړې لکه د واشروم هم د اسپتال چې کوم دی نو دا ډېر مهم وي چې دا دغه دا بل وګوره جي دا واشرومونه چې کوم دي دې ته راشئ دا ته ښیمه چې دلته کې الارج ته غټ اسپتال ته لاړ شي هلته یو نمبر د باندې نه راځي رش وي او دلته کې د هغې نه زیات رش دی خو دلته کې هغه رش په کومه طریقه باندې دغه کړی دی دا وګوره جي دا دلته کې چې کومه نرس او نور سټاف ناست دي نو باقاعده دغه شیشه کولو وي او په دغې ورته ایمرجنسي چې کوم دی نو دغه ناست دي دلته کې انچارج ډاکټر ناست دي چې دې کوم هیډ دی نو د هغه باقاعده چې کوم دی نو دا دفتر دی او دلته کې چې کوم دی نو په مریض باندې هر وخت باس مباحثه رواني چې دا مریض څومره پورې دغه دی نو نور مرګ خښ دی چې مرګ له بانه نه وي نو مرګ به نه وي ډېرو ځایونو کې موږ او تاسو ډاکټران ګرمو خو نن زه د تاسو سره ډاکټرانو یو بل تصویر ښیم هغه د سی ټي د اسپتال د ایم اس فخرالدین صاحب په وساطت سره چې پریکټیکلي دې کې د صفتونو خبرې نشته دی زه تاسو ته په کیمره ښیم او بیا مریض نه چې تپوس کوم نه هم خوشحاله نو موږ سره اوسئ